بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 98 نمبر درس دی او مرفوعات شروع دي. په مرفوعاتو کې اول نمبر مونږ فاعل ویلو او دویم نمبر مفعول وایو جی. مفعول ما لم يسمى فاعله. مفعول ما هغه مفعول لم يسمى چې مسمى نه وي، مذکور نه وي، موجود نه وي. فاعله د دې مفعول فاعل، یعنی داسې مفعول چې فاعل موجود نه وي، داسې مفعول چې فاعل مذکور نه وي. لکه مثلا ګورئ نصر زید حامدا، دا نصر فعل دی، زید فاعل دی، حامدا مفعول دی. ٹھیک شو؟ اوس دا مفعول نه دی، د دا فاعل دا زید چې دی دا ختم شي او دا فعل چې دی دا مجهول شي، نصوره شي، د نصره په ځای نصوره شي، نو دلته کې به دا حامدن چې دا به بیا حامدون شي. نو دغه حامدن مفعول چې کوم دته به اوس ما لم یسمى فاعله وایي. داسې مفعول چې د هغه فاعل مسمى نه وي، مذکور نه وي، ټیک شو، موجود نه وي. نو ګورئ مفعول داسې مفعول ما هغه مفعول لم یسمى چې مسمى نه وي، لم یذکر چې ذکر نه وي، موجود نه وي. فاعله د دې مفعول فاعل. ٹھیک شو؟ نو داسې مفعول چې فاعل موجود نه وي، بس دغه اسانه خبره. مفعول ما لم یسمى فاعله معنی دا داسې مفعول چې فاعل موجود نه وي، هغه مفعول ته وایي. مفعول ما لم یسمى فاعله هغه مفعول ته وایي چې د کم مفعول طرف ته د فعل مجهول نسبت شوی وي. د کم مفعول طرف ته چې د فعل مجهول نسبت شوی وي، یعنی د مفعول سره د فعل مجهول تعلق وي. لکه مثلا ګورئ دا نصر زیدون، ٹھیک شو، حامدن، ٹھیک شو. نو دا نصر فعل دی، زیدون فاعل دی، حامدن مفعول دی. وګوره دا نصره نون صاد را په دې درې واړو باندې فتحه ده. اوس که زه دا داسې کمه چې دا نون باندې ضمه کمه او دا صاد باندې کسره کم، نو دا نصره نه نصره شو، نو اوس مجهول شو، وختي معروف و اوس مجهول شو. نو دا زید به ختم کم، زید ته ختم شو، او د زید چې کوم هغه اعراب وکنه حالت رفعی هغه به د حامد لور کم، دا به حامدون به کم، حامدون. نو اوس ګورئ نصره حامدون، دا نصره فعل مجهول چې دی کنه دا چا طرف ته نسبت شوی ده؟ د حامد مفعول طرف ته. دا حامد مفعول دی، مفعول. نو د دې فعل مجهول نسبت د مفعول ته شوی دی. ٹھیک شو؟ نو تا ته وایي چې د کم مفعول طرف ته، د حامد مفعول دی موږ سره، د کم مفعول طرف ته چې د فعل مجهول، دا نصوره فعل مجهول دی او نصوره فعل معروف دی. نصوره دلته ګوره دا نصوره دې ته فعل معروف وایي. معروف هغه فعل ته وایي چې فاعل معلوم وي، او مجهول هغه فعل ته وایي چې فاعل معلوم نه وي. ٹھیک شو؟ ها چې د کم مفعول طرف ته د فعل مجهول، دا نصره فعل مجهول دی، د فعل مجهول نسبت شوی وي. ٹھیک شو؟ نو حامدون ته د فعل مجهول د نصره نسبت شوی دی او فاعل حذف کړی شوی وي. نو ګورئ دا نصره زیدون، هغه زیدون ته موږ حذف کو، منځ هم ته اوښ کلو، ختم هم کو، لرې هم کو ته. فاعل حذف کړی شوی وي یعنی فاعل یې لرې کړی شوی وي، ختم کړی شوی وي. ٹھیک شو؟ او د هغه فاعل په ځای یې مفعول ذکر کړی وي. نو دا فاعل په ځای باندې موږ مفعول ذکر کو. لکه ضربه زیدون، زید ووهلی شو. ضربه زیدون معنی ده زید وهل وکړه، ضربه زیدون معنی ده زید وهل وخوړه، یعنی زید ووهلی شو. ٹھیک شو؟ ښه. او فعل مذکر مؤنث او واحد تسنیه جمع راوړلو کې د فاعل په شان وي. ښه جي، چې تا سره فاعل مذکر وي که نه، نو ته به فعل مذکر واحد صیغه راوړئ. چې فاعل در سره مؤنث وي او په منځ کې فاصله نه وي، د فعل او د فاعل په منځ کې
فاصله نه وي نو ته به فاعل مؤنث راوړې ټیک شو ځکه فاعل چې مؤنث وي نو فعل به مؤنث راوړې او چې فاعل در سره واحد وي او ښکاره وي نو فعل به ته واحد راوړي که فاعل تثنیه شي او ښکاره وي ظاهر وي نو بیا به هم فعل واحد راوړي که فاعل در سره جمع شي او ښکاره وي نو بیا به هم فعل ته واحد راوړي ټیک شوه نو تا ته هماغه شانته وي چې څنګه خبره دی نه مخکې درس کې د فاعل شوي وه همغه شان دغه خبرې د مفعول کې هم دي لکه ضربت هندون دا هندون مؤنث ته فاعل دی او دلته د لپاره د مؤنث دپاره به همدغه 4 نمبر صیغه راوړي ضربت ٹھیک شو ضربت هندون او که دا فاعل مذکر وي نو بیا به ضربه راوړي ضربه خو دلته به ضربت هندون هندون ووخلی شوه هندون ووخلی شوه هنده چې دی دا ووخلی شوه و هندون مبتدا شوه ضربت فعل دی دی کې هیه ضمیر مستتر دا فاعل شو ٹھیک شوه دی کې دننه هیه ضمیر مستتر دا فاعل شو هیه ضمیر مستتر لکه ضربت هندون دا ضربت فعل مجهول دی مؤنث دی ګوره ضربه ضربو ضربت 4 نمبر صيغه شو ضربه ضربو ضربت نو دا 4 نمبر صيغه ضربت دی او د لپاره دی خو دا هندون فاعل دی ٹھیک شو دا ورله مفعول دی د ته مفعول وي ځکه دا ضربت دا فعل مجهول شو نو دا ضربت دا دغه دی مفعول ما لم يسمى فاعله دا هغه مفعول دی چې فاعل موجود نه دی مذکور نه دی او د دې هندون مخکې وګوره دا فعل دا مجهول دی ضربت نه دی ضربت دی ټیک شوه ضربت معروف دی ضربت مجهول دی نو ضربت هندون ووخلی شوه و هندون دا هندون مبتدا دی ضربت ورله بیا دا فعل دی دی کې هیه ضمیر مستتر دا فاعل دی نو دا فعل او فاعل چې رایوځای شو دا بیا د دې مبتدا لپاره خبر شو ټیک شوه خجی نو دغه خبره راته کوي او کله چې د فعل مجهول او د مفعول د فعل مجهول او د مفعول دې مفعول ته نائب فاعل هم وایي ټیک شو نائب فاعل ټیک شو د فعل مجهول او د نائب فاعل په منځ کې چې کله یو بل لفظ وي که نه دا د دواړه یو بل نه جدا کړي فعل مجهول او نائب فاعل دا د یو بل نه جدا کړي وګوره دا فعل مجهول دی او دا هندون دا مفعول دی نائب فاعل دی ٹھیک شو نو د دې په منځ کې دا الیوم راغی نو کله چې دا الیوم راغی نو اوس د دې هندون دپاره ته ضربه هم راوړی شي واحد 1 نمبر صیغه هم راوړی شي او ضربت 4 نمبر هم راوړی شي ښه ټیک شوه او خو چې کله ګورئ اوس دلته ګوره ضربت هندون اوس وګوره د فعل او د مفعول د دې منځ کې فاصله نشته نو اوس به ته ضرور 4 نمبر صیغه راوړې ټیک شوه 4 نمبر او اوس د دې مفعول او د دې مفعول او د دې فعل مجهول په منځ کې که چېرته یو بل لفظ راغی که نه نو ته دا به ضربه هم ویلی شي 1 نمبر صیغه هم راوړی شي او 4 نمبر هم راوړی شي لکه مثلا ګورې الیوم هندون نو د هندون نه مخکې الیوم دی الیوم نو اوس ته دلته کې تا ته اختیار دی ته ضربه هم راوړی شي 1 نمبر مذکر والا صیغه هم راوړی شي ضربه الیوم هندون او ته داسې هم لیکلی شي ضربت الیوم هندون ٹھیک شو جی خو چې کله د مفعول او د فعل مجهول په منځ کې یو لفظ هم نه نو ته به بیا لازما که دا مفعول در سره مذکر وي خو ته به 1 نمبر صیغه راوړي او که دا مفعول در سره مؤنث وي نو ته به 4 نمبر راوړي دا په تا بیا لازم دي خو که چېرته د فعل مجهول او د مفعول په منځ کې بل لفظ راشي لکه دا یوم چې راغی څنګه دا یوم راغی نو اوس تا ته اختیار دی ته ضرب الیوم هندون هم ویلی شو ضربت الیوم هندون هم ویلی شي نو ته دا فعل مجهول چې دی که نه دا ته واحد مذکر هم راوړی شي واحد مؤنث هم راوړی شي ٹھیک شو بیا تا ته اختیار دی خو چې کله د مفعول او د فعل مجهول په منځ کې فاصله وي یعنی یو بل لفظ پکې موجود وي ټیک شوه او چې کله نه وي موجود که نه نو بیا لازم دی ګورې اوس دا هندون مؤنث ته که نه دا مفعول ده او نو د لپاره به ته بیا ضرور ضربت 4 نمبر صیغه راوړي او که نه دغه در سره دا مفعول در سره مذکر وي نو ته به بیا ضرور ضربه راوړي ضربه حامد وګوره مذکر دی نو ته به اوس لازما ضربه راوړي
ټیک شو او دا چې کله مفعول مؤنث وي نو ته به ورله ضربت راوړې په دې پوه شوې ښه نو ګورئ ضرب الیوم هندون او ضربت الیوم هندون او دقه شانتې ګورئ دا مؤنث چې سره غیر حقیقي وي غیر حقیقي مطلب دا دی چې جاندار نه وي دلته دا هندون جاندار وه سا والا وه او شمس چې نور دا مؤنث دی خو دا سا والا نه دی دې ته غیر حقیقي مؤنث وایي غیر حقیقي ٹھیک شو حقیقی مؤنث نه دی غیر حقیقی دی نو ته د غیر حقیقی لپاره تا ته اختیار دی د غیر حقیقی لپاره تا ته اختیار دی ته رؤیه الشمس هم ویلی شي او رؤیت الشمس هم ویلی شي ٹھیک شو رؤیه دا د مذکر دپاره دی رؤیه معنا ولیدلی شو ٹھیک شو او رؤیت مؤنث ولیدلی شوه نو ته تا ته اوس اختیار دی دا تا سره مؤنث غیر حقیقي دی دا شمس نو ته د دپاره دا فعل مجهول چې دی مذکر هم راوړی شي او مؤنث هم راوړی شي نو ته دا داسې هم ویلی شي رؤیه الشمسو نور ولیدلی شو او رؤیت الشمسو نور ولیدلی شو نو دا د رؤیت دا د مؤنث صیغه ده او رؤیه دا د مذکر صیغه ده ښه اوس بله خبره داسې ده چې کله تا سره دا مفعول نه دی مفعول یا فاعل نائب فاعل دا تا سره جمع مکسر جمع وي او مکسر وي نو بیا هم تا ته اختیار دی ته 1 نمبر صیغه هم راوړی شي او 4 نمبر مؤنث هم راوړی شي واحد مذکر هم راوړی شي واحد مؤنث هم راوړی شي ته داسې هم ویلی شي ضرب الرجالو سړي ووهلی شو او داسې هم ویلی شي ضربت الرجالو سړي ووهلی شو نو د رجال دپاره دا رجال مذکر دی دا مذکر دی خو جمع مکسر دی څه شی دی جمع مکسر نو د جمع مکسر دپاره هغې دپاره ته صیغه نمبر 4 هم راوړی شي 1 هم راوړی شي ضرب الرجال هم ویلی شي او ضربت الرجال هم ویلی شي ټیک شوه دا څنګه چې مذکر وقه شانتې دغه هم شو دا څنګه فاعل و دقه شانتې دا مفعول خبر هم ده او دقه شان چې کله سره فاعل واحد وي نو صیغه نمبر 1 پر راځي که فاعل د سره تسنیه شي بیا هم صیغه نمبر 1 راځي خو چې مذکري چې فاعل د سره جمع شي بیا هم صیغه نمبر 1 راځي لکه مثلا ګورئ ها زه دلته درته ذکر کوم در رجل په ځای باندې به زه مسلم کم مسلم ټیک شوه نو زه به داسې ویم ضرب المسلمو ضرب المسلمو مسلمان ووهلی شو ٹھیک شو دا مفعول ما سره واحد دی نو صیغه نمبر 1 پر راوړي که مفعول تسنیه شي بیا هم صیغه نمبر 1 راوړي که مفعول جمع شي بیا هم صیغه نمبر 1 راوړي اوس وګوره زه دا مفعول جمع کوم نو بیا هم صیغه نمبر 1 ومقه ضرب به راځي ضرب المسلمان دواړه مسلمانان ووهلی شو او ګورئ ومقه اوس جمع کوم ضرب المسلمون ټول مسلمانان ووهلی شو مسلمون ټول مسلمانان ووهلی شو نو ګوره که مفعول ما سره واحد دی که تسنیه دی که جمع دی خو صیغه نمبر 1 به ورله استعمالیږي په دې پوه شو جي دقه دلته کې لیکلی ضرب الرجل ضرب الرجلان ضرب الرجال ټیک شوه او دقه شانتې که موږ سره مبتدا واحد وي که نه نو فعل به ورله عمقه 1 نمبر راوړلی شي که دا مبتدا د سره تسنیه شي نو فعل به هم تسنیه کیږي که مبتدا جمع شي فعل به هم جمع کیږي ټیک شوه اوس دلته ګورئ مثلا الخادم دا مبتدا دی الخادم مبتدا دی الخادم مبتدا او واحد دی یو خادم نو طلبه یو خادم طلب کړی شو یو خادم طلب کړی شو راوغوښتلی شو اوس خادم زه دوه کوم اوس په دا الخادم موږ سره مبتدا شو مبتدا او دا طلبه نه دی دې کې دا اول دا طلبه فعل مجهول دی فعل مجهول او دې کې هو ضمیر مفعول مستتر دی هو ضمیر مستتر مفعول یا نائب فاعل مفعول یا نائب فاعل نو ګوره دا فعل د خپل نائب فاعل فعل مجهول او نائب فاعل چې یوځای شي نو دا جمله فعلیه خبریه چې دا موږ سره خبر شو
نو دا مبتدا او دا خبر چې یوځای شي نو جمله اسمیه خبریه شو. جمله اسمیه خبریه شو. ٹھیک شو جی. عمدق شانتی ګوره الخادم طلبه. اوس چې دا خادم موږ سره دوه کېږي که نه نو دا طلبه فعل مجهول به هم دوه کېږي. ښه الخادمانی طلبه. ٹھیک شو. الخادمانی مبتدا شو تسنیه دی او دا طلبه دا ورله تسنیه شو نو دا طلبه چې دی دا فعل مجهول دی او دی کې دا الف کم دی دا ضمیر بارز نائب فاعل دی. دا ضمیر بارز نائب فاعل دی. نو فعل او خپل نائب فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو او دغه بیا خبر شو د الخادم مبتدا لپاره څنګه چې دغه ترکیب دغه شان د دیم دی. ٹھیک شو. اوس دا خادم چې دا ز جمع کوم دلته خادم واحد نو فعل ولا واحد راغی. دلته کې خادم مبتدا چې دا تسنیه شو نو فعل ولا تسنیه راغی. اوس دا الخادم مبتدا موږ سره جمع شي الخادمون نو ته بول دا فعل مجهول دغه کې جمع به کې ولا طلبوا الخادمون مبتدا طلبوا دا طلبه پکې فعل مجهول دی او دې کې دا واو ضمیر بارز دا پکې نائب فاعل شو یا فعل دا یا پکې مجهول شو نو مفعول نو فعل او خپل نائب فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو. دغه جمله فعلیه خبریه بیا د الخادمون لپاره خبر شو. ٹھیک شو جی. نو تا ته وای چې کله مبتدا واحد وي نو خبر چې ورله جمله فعلیه راوړي نو دا به ولا واحد فعل راوړي. که دا مبتدا د سره تسنیه شي او خبر ولا جمله فعلیه راوړي نو دا به ولا تسنیه راوړي. الخادمون مبتدا د سره جمع شي نو دا فعل کول دا خبر کول جمله فعلیه راوړي نو بیا ولا هغه جمع راوړي. ٹھیک شو. الرجال چې دی کنه الرجال نو د الرجال کې خبره داسې ده چې د ضربوم ویلی شي او ضربت هم ویلی شي. د لپاره جمع مذکر هم راوړی شي واحد مؤنث هم راوړی شي خبر. نو ته دا داسې هم لیکلی شي الرجال دا جمع مکسر موږ سره مبتدا شو. ٹھیک شو. او نو دغه جمع دی نو د لپاره په فعل هم ته جمع راوړی ضربو. ٹھیک شو. ضربو سړي ووهلی شو. ها په دا ضربو کې دا ضربه فعل مجهول دی او دې کې دا واو ضمیر بارز نائب فاعل هم ویلی شي مفعول هم ویلی شي. دا فعل د خپل نائب فاعل یا د خپل مجهول سره جمله فعلیه خبریه شو او دا جمله فعلیه خبریه چې دا بیا موږ سره خبر شو. دا مبتدا او دا خبر چې رايوځي شي. دا الرجال مبتدا دی دا مبتدا دی نو دا مبتدا او دا جمله فعلیه خبریه خبر دا چې دی دا دوانه رايوځي شو نو د دې نه موږ سره جوړه شو جمله اسمیه خبریه. ٹھیک شو. دغه شانته دا الرجال جمع مکسر دی مبتدا شو نو د لپاره ته ضربت هم راوړی شي. دا فعل ولا ضربت هم راوړی شي ضربو هم راوړی شي دا دوانه راوړی شي. ښه جی. ښه اوس مخکې وایي دې فعل مجهول ته فعل ما لم یسمى فاعله هم وایي. دې فعل مجهول ته فعل ما لم یسمى فاعله هم وایي. داسې فعل چې فاعل مذکور نه وي موجود نه وي یعنی داسې فعل چې فاعل معلوم نه وي. ٹھیک شو جی. نو دا په مرفوعاتو کې زمونږ دویم نمبر شو. اول نمبر په مرفوعاتو کې اول نمبر زمونږ فاعل او دویم نمبر نائب فاعل هم ورته ویلی شو مفعول ما لم یسمى فاعله هم ورته ویلی شو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس او راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.